أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون. دا سورة البقرة آیات نمبر 73 او 74 ده. په دې دو آیاتونو کې او په دې رکوع کې الله تعالی د بنی اسرائیلونه وعده او وعده اغستې وي. څنګه چې دا وعده دا غوی نه اغستلې شو دي د زمون نه اغستلې شو دي. دا وعده د موسی علیه السلام په جواب باندې د بنی اسرائیلونه اغستلې شو و. لکه څنګه زمون اغستلې شو ده نو دغه شانته کې چې د بنی اسرائیلونه اغستلې شو وي. دیو تر سلورو کارونو حکم شوی چې دا سلور کارونه چې دینو دا کویو نو هغوی دا سلور کارونه چې دینو مات کړه. دیو ته حکم شوی چې د مور و پلار سره او د خپلو خپلوانو سره احسان کوئ، نرمې خبرې کوئ، د منځ پابندي کوئ او د زکات پابندي کوئ، زکات ورکوئ. د دې کارونو ته حکم شوی نو دا یې ونه منودل، ماته کړله. او د سلورو کارونو نه چې دی نو دیو منع شوو چې د غیر الله عبادت مه کوئ، د یو بل وینې مه تویوئ، یعنې یو بل قتل مه کوئ، او یو بل د کورونو نه مه وکاږئ. نو دا کارونه یې وکړه. نو څنګه چې دا وعده د بنی اسرائیلونه اخیستلی شو ده نو دغه شانتې کې زمون اخیستلی شو ده. دلته دا وعده د بنی اسرائیلونه اخیستلی شو ده او قرآن یې ذکر کوي. نو دا مونږ ته هم چې دی نو زمونږ سره هم دا وعده ده. د الله حقوق به ادا کې او د بندګانو حقوق به ادا کې. او بیا په سوره نساء چې راوړلې په آیات نمبر 36 کې دا وعده بیا دی امت نه اخیستلی شو ده. هغه دا ده چې واعبدوا الله ولا تشرکوا به شیئا، د الله بندگی کوئ، د هغه سره څوک شریک مه جوړوئ. وبالوالدین احسانا، د مور و پلار سره ښه سلوک کوئ. وبذی القربى، او د خپلو خپلوانو سره، والیتامى، او د یتیمانانو سره، والمساکین، او د مسکینانو سره، والجار ذی القربى، او د ګاونډي خپل سره، والجار الجنوبي، او د ګاونډي لري سره. یعنی خپل ګاونډي دی چې خپل ګاونډي دی بیا درې حقوق دي. یو حق چې دی نو هغه د خپلولۍ دی، بل حق چې دی نو د مسلمانۍ دی، بل حق چې دی نو هغه د ګاونډي دی، او بل د لرې ګاونډي سره به ښه سلوک کې. وصایب بالجم، او د ګاونډي د اړخ سره. تفاسیر وایي د ګاونډي د اړخ نه څه مطلب، یعنې ستا سره په څنګ کې ملګری دی، په سفر کې سره ملګری دی، حج لره سره روان دی، عمرې لره سره روان دی، مزدورۍ لره سره روان دی، نو دا ستا د څنګ ملګری دی. وابن السبیل، او د مسافرو سره. وما ملکت، او هغه چې مالکان شوي ایمانکم ښی لاسونه ستاسو، یعنې وینځي غلامان. دا د الله تعالی وعده ده د دې امت سره. ان الله، بېشک الله پاک، لا یحب نه خوښوي من هغه څوک کان مختالا چې یي تکبر کوونکی، فخوره او فخر کوونکی. بل د دې امت نه چې کوم وعده اخیستلی شو ده نو هغه په سوره بني اسرائیل کې ده. دا وعده ورته ځکه وایم چې تاسو ته یاد شي. وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه،
فیصله کړل رب ستا چې عبادت به د هغه کېږي د بل چا به نه کېږي وبالوالدین احسانه د مور و پلار سره به ښه سلوک کوئ اما یبلغن عندک الکبر احدهما او کلاهما که چېرې ورسېږي ستا په خوا کې یو د دې نه بوډاوالي ته یا دواړه یعنې مور و پلار فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما د دیو په مخ کې د اوب کلمه مه وایئ یعنې زړه مه ازاروئ او مرټئ دې دواړو لره وقل لهما قولا کریما وایئ دیو ته خبره د عزتو عزتمند خبره دیو په مخ کې کوئ واخفض لهما جناح الذل من الرحمه او ښکته که دیو ته وزرې د عاجزۍ نه من الرحمت د وجې د رحم او د شفقت نه وقول او وایه رب ارحمهما کما ربیاني صغیره چې ای ربه زما رحم وکړه په دیو باندې لکه چې څنګه تربیت یې کړی دی دې دواړو زما په وړوکوالي باندې ربکم رب ستاسو عالم ښه پوهېدی بما په هغه څه باندې فی نفوسکم چې ستاسو په زړونو کې دي ان تکونو صالحین که یې تاسو نیک عمله فانه کان للاوابین غفوره یقینا د الله دی هغه چا ته راګرځېدونکی د الله دی په هغه چا باندې چې هغه راګرځېدونکی الله ته او بخانه کوونکی وآت ذی القربى حقه ورکوي خپلوانو ته حق د هغوی والمساکین او مسکینانو ته وابن السبیل او مسافرو ته ولا تبذر تبذیرا او په ذوالخرچي مه کوئ په ذوالخرچۍ سره ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین بېشکه په ذوالخرچ چې دي د شیطان ورونه دي وکانه الشیطان لربه کفورا او دی شیطان د رب خپل نه ناشکره دا وعدې د دې امت سره دي او الله پاک چې کومه وعدې د بني اسرائیلو ذکر کوي نو په هغې کې اشاره دې امت ته چې دا د دې امت سره چې دی نو هم هغه وعدې دي وإذا اخذنا میثاق بني اسرائیل یعنی فی التورات یاد کوي کله چې مونږ اخیستې وه وعده د بني اسرائیلو نه میثاق څه ته وایي عهد ته وایي مضبوط عهد ته وایي چې الله تعالی د دیو نه د موسی علیه السلام په ژبه باندې دا وعده اخیستې وه او یا دا په تورات کې وه چې تورات چا ومنودلو نو هغې دا وعدې چې دی نو ومنودلې لکه کومه وعدې په قرآن کې دي نو دا زمونه اخیستلی شوي دي چې تا قرآن ومنودو نو دا وعدې چې دی نو تا ومنودلې هغه وعده څه وه هغه دا وه چې لا تعبدون الا الله چې بندگی مه کوئ مگر د یو الله بندگی به نه کېږي صرف د یو الله نفي په معنی د نهي سره ده چې تاسو عبادت مه کوئ مگر صرف د یو الله بندگی کوئ په دې کې توحید ده چې بندگی سړی کوي نو خالص د الله دپاره به کوي داسې خو چې دی نو هر څوک بندگی کوي پوجا پاټ چې ورته ویلی کېږي دغه شان دي خو چې دی نو هندوان هم کوي سکان هم به کوي یهودیان به هم کوي عیسایان به هم کوي خو د هغوی په بندګۍ کې توحید نشته مونږ چې کومه بندګي کوو هغه به خالص د الله دپاره وي په هغې کې به چې دی نو توحید ښه او عبادت څه ته وایي تفسیر قرطبي دلته لیکلی چې اثبات توحیده منودل توحید دی یعنی منودل توحید دی و تصدیق رسوله او تصدیق دی د رسولانو رسولان منود دی والعمل بما انزل الله او عمل له په هغه څه باندې چې الله تعالی نازل کړلی دې ته عبادت وایي ښه خو زمونږ د خلکو د مسلمان مصیبت دا دی چې هغه عبادت صرف چې دی نو دی رکوع سجدې ته وایو رکوع سجدې ته صرف عبادت نه وایو دغه یو جز دی نور عبادت څه ته وایي لسان عرب والا وایي العبادتو الطاعتو اطاعت ته وایي خبره منودو ته وایي تابعدارۍ ته وایو صرف چې دی نو د پوجا پاټ ته نه وایو ګوره هندوان عبادت کوي که نه کوي خو هغوی د الله تعالی حکم او خبره خو نه مني که نه دې څه خو چې دی نو ډېر خلک به عبادت کوي خو مسلمان چې عبادت کوي نو د الله خبره به مني اطاعت به کوي ښه تابعداري به کوي
مسلمان بس وای په جمعات ته ورشه رکوع سجده وکړه جو بس عبادت چې دی نو هغه پوره شو. او امام ابن قیم وای چې عبادت دی ته وای چې انتهایی عاجزی ته او انتهایی محبت ته د الله تعالی بندگی کول په انتهایی عاجزی سره د محبت نه دا بندگی نه دا به یو پیټه سړی نه غني دا به یو بوت سړی نه غني دا بندگی چې مؤمن مسلمان کوي دا په انتهایی محبت سره چې دینو کوي او په انتهایی عاجزی سره به کوي او هر نیک کار نه ده هر نیک کارو دا عبادت دی ښا هر نیک کار کته و بازار کې تجارت کې او ته پای کې د الله نه یریږي ملاوت نه کې دوکه نه کې خیانت نه کې د حرام نه ځان ساتي دا پیسې ګټل نه دي دا هم ستا دپاره عبادت دی. دا 24 غنټې چې ستا تېرېږي په دې کې ته د الله تعالی اطاعت کې د الله تعالی خبره منې نو دا څه شی دی دا عبادت دی ښه. نور به یو سړی چې دی نو هغه به مونځ او دس به کوي خو هغه به چې دی نو سود به کوي په سود کې به اخته یو خیانت به کوي دوکه به کوي رشوت به اخلي او راضي به چې دی نو جمعات ته به راضي وایي ما عبادت چې دی نو هغه وکړو. چې ته د الله تعالی خبره نه منې چې ته تسبیح اړې او که ته چې دی نو منځونه کې د دې ته عبادت نه وایي ښه دا نیمګړی عبادت دی. عبادت به ما او تا چې دی نو پوره زده کوو پوره زده کول دا دی چې ما او تا د الله تعالی خبره ومنو ښه د الله تعالی اطاعت وکړو او د هغې نه پس چې ما او تا بندګي کوو نو دغه بندګي به الله تعالی ته چې دی نو قبول وي او دا به چې دی نو پوره عبادت وي. چې لا تعبدون الا الله بندگی مکوي مگر د یو الله یعنی دا دلته قلنا مقدر دی ښا وقلنا ورته ویلو مونږ لا تعبدون چې تاسو عبادت مکوي الا الله مگر د یو الله وبالوالدین احسانا او د مور او پلار سره چې دنو ښېګړه کوي احسان کوي یعنی دلته واحسنو چې دنو مقدر دی واحسنو بالوالدین احسانا او احسان کوي د مور او پلار سره چې دنو احسان ښېګړه احسان دا دی ښه معاشرتو ښېګړه یعنی مالی احسان دا دی چې د هغوی له خرچه ورکړي مور او پلار له که هغه غریبانان نو چې په هغې باندې خپلې پیسې او خرچه ولګي او چې مور او پلار ژوندي نو بچی نشي ویلی چې دا پیسې زما دي او دا مال چې دی نو زما دی دا ټول پیسې او دا مال چې دی دا د مور او پلار دی ښه که مور او پلار مړه شي نو بیا د هغې نه پس چې دی نو هغه د زوی چې دی نو بیا که دا وایي چې دا زما حق دی نو بیا به د هغې حق وي خو چې مور او پلار ژوندي نو بیا په هغو باندې خرچه کوي ښه. او قولی احسان دا دی چې د هغوی سره د هغوی ته په جو باندې چې دی نو نرمه خبره وکړي. بدني احسان دا دی چې و بدن باندې چې دی نو د بدن د هغوی چاپي وکړي د هغوی په سر باندې چې دی نو زور وکړي په لاره چې دی نو د مور او پلار نه چې دی نو مخکې لانړ شي او اوس دور کې چې دی نو بچی چې دی نو هغه به د پلار نه چې دی نو مخکې رواني د مور او پلار روان دی نو بچي له دا حق نه دی حاصل چې د پلار نه چې دی نو مخکې شي پلار پسې به شاته ځي نن چې دی نو بچی د پلار نه صحیح مخکې رواني پلار ته وایي بابا وایي تیز راځه وایو وایي زر راځه وایو او دا زوی چې ماشوم و دا زوی او پلار د ګوتې نه نیولی و او د ځان سره چې دی نو یو شان پکې چې دی نو روان کړی و د ځان سره یو شان بوتلو چرته هم چې دی نو پلار ورته دا نه دی ویلی چې بچی زر راځه بلکې هغې به چې څنګه قدم یې ښودو نو دغه شان قدم چې دی نو هغې به یې ښودلو او نن بچی پلار ته ویو وایي په ما پسې تیز راځه داسې به نه کوي ښه دا ګوره اوچت عبادت دی چې زموږ په کورونو کې دی دا مور و پلار نه دی د انسان دپاره هم جنت دی هم جهنم دی که د هغوی دعا دې واخیستله د هغوی سره د احسان وکړو نو الله پاک به درله جنت درکړي او که د هغو بددعا دې واخیستله خیرې دې واخیستلې نو الله تعالی به دې بیا جهنم ته اچوي نو
ګوره توحید نه پس الله تعالی فورا د مور پلار حق ذکر کوي دا خپل حق نه پس د مور پلار حق په قرآن کې الله تعالی ذکر کوي دا ولی دا د دې دپاره چې خالق چې دی نو الله دی د دې انسان حقیقي او محسن حقیقي چې دی نو هغه الله تعالی دی چې پیدایش یې کړی دی او په دویمه درجه کې بیا چې دی نو مجازي چې دی نو هغه مور پلار دی چې تربیت یې کړی دی د دې ماشومو د دې بچي او دې بچي ته چې دی نو شپې رڼې کړلي د دې ماشوم چې دی نو تربیت یې کړی دی دا ماشوم یې چې دی نو لوی کړی دی نو د مور پلار دومره حق دی چې هغه له سره ختمیږي نه ښه یو عالم چې دی نو هغه په کتاب کې لیکي وایي زه ناست وم او ما چې دی نو کتاب کتو نو زما بچی و خواته نو په دې کې وایي مرغۍ راله مرغیو وایي زما خواته کېناستله نو دې بچي ما ته ویله چې بابا یا پاپا چې دی نو دا څه شی دی نو وایي ما ورته ویل چې مرغۍ ده بیا یې رانه تپوس وکړو چې دا څه شی دی وایي ما چې مرغۍ ده بیا یې رانه تپوس وکړو وایي ما ویل دا څه شی دی مرغۍ ده 21 کرته زما نه تپوس وکړو او ما ورته دا ویله چې دا مرغۍ ده او دا خبره ما په کتاب په یو ګوټ کې چې دی نو ولیکله چې دې بچي چې دی نو زما نه 21 کرته د دې مرغۍ په باره کې تپوس وکړو چې دا څه شی دی 21 کرته چې دی نو ما دې ته جواب ورکړو چې دا مرغۍ ده بیا پکې ډېر وخت تېر شو دا بچی چې دی نو هغه لوی شو غټ شو نو بیا پې د پلار چې دی نو امتحان کوو دا پلار چې دی نو ضعیف شوی بوډا شوی و نو د پلار نه دی یو ورځ دې بچي ته وایي مرغۍ راله کور ته وایي زوی وایي دا څه شی دی وایي هغه ورته وایي بابا وایي مرغۍ ده بیا یې دې تپوس وکړو وایي زویه دا څه شی دی مرغۍ ده په درېیم ځل یې تپوس وکړو نو بیا ورته دا زوی دې پلار ته قار شو وایي ته کوڼ یې وایي غوږونه دې کار نه کوي وایي مرغۍ ده وایو نو پلار پاسېدو او کتاب یې راوړو او هغه زوی ته چې دی نو هغه کتاب ور وښو وایي ته چې ورکوټی وې وایي تا زما نه چې دی نو د دې مرغۍ په باره کې 21 تپوسونه کړي 21 کرته او ما تا ته ویلو چې بچی دا مرغۍ ده او زه تا ته قار شوی غوسه شوی نه وم او ما د نه چې دی نو 3 ځله تپوس وکړو او تا په ما باندې چې دی نو داسې چې دی نو غوسه وکړله نو دا نن سبا دا حل دی ښه نو مور و پلار نه دي الله رسول وایي رضا الرب پی رضا الوالد و سخط الرب پی سخط الوالد وایي که انسان الله راضي کوي د الله رضا په څه کې ده د مور و پلار په رضا کې ده او د الله تعالی غصه په څه کې ده د مور و پلار په نافرمانی کې ده یو سړي مور و پلار رضا کړله نو الله یې رضا کو او چې مور و پلار یې خفه کړله نو الله تعالی یې څه کو خفې کو نو بالوالدین احسان نو د دیو داسې حق دی چې نه دې په ژوندانه خلاصېږي او نه دې په مړینې خلاصېږي د مور و پلار په ژوندانه حق دا ده چې د مرګ پورې به د هغوی خدمت کې د مرګ پورې نه خلاصېږي او دا ګوره د اسلام خصوصیت دی ښه چې دلته یخته سپینېږي نو اقمره عزت چې دی نو زیاتېږي ګوره په مغرب کې دا نشته په یورپ کې ګوره دا نشته چې هلته چې دی نو بوډا کېږي مور و پلار نو په ټرالۍ کې واچوي د کور نه وباسي اوړ هاوس ورته وایي اوړ هاوس په هغې کې چې دی نو پراته یو او په کال کې انګریزیان یو ورځ چې دی نو مدر ډے او فادر ډے مناوي په هغه یو ورځ باندې ورته ورښکاره کېږي او بیا چې دی نو خیر خیریت دی بیا څوک تپوس هم نه کوي هلته ګوره د انسان قدر چې دی نو چې دا انسان څه کولی شي نو هله قدر دی انسان څه کولی شي چې انسان د څه نشي کولی بیا وایي د دې ضرورت نشته وایو دا وباسئ د کور نه او دلته په اسلام کې دا دی چې پخپو دې شلي لاسونه دې پورې نه یو نو بیا هم انسان چې دی نو د هغې قدر دی ګورې ښه انسانیت ګورې په اسلام کې دی
په مغرب کې انسانیت نشته ګوره هلته چې څوک کار نشي کولی څوک پسه کې نه حسابوي د کور نه وباسي یا زموږ په دې ملک کې دا اداکارانې نه دي دا چې کله بوډایګانې شي نو څوک یې پسه کې نه حسابوي وایي د غربت ژوند چې دی نو هغه تیری په دې اخبار کې کله ناکله راشي څوک یې تپوس نه کوي د دې سره چې قدر و نو د دې د حسن سره چې دی نو قدر و او د اداکارۍ سره د اداکارۍ د خلکو سره قدر و د ټیلنټ چې دی نو قدر و نو چې هغه پکې اوس نشته اداکاري نشي کولی حسن یې ختم شو نو اوس یې څوک پسه کې حسابه هم نه او قرآن او اسلام دا دی چې بوډاګان شي که لاسونه او خپې پسې نه یو خو بیا به هم چې دی نو قدر یې کوي ښه بیا به هم چې دی نو ورسره احسان کوي ښه سلوک به ورسره کوي دا د اسلام خصوصیت دی او په مړینې باندې چې دی نو هغه حق یې دا دی چې مور و پلار مړه شي نو دعاګانې به ورته کوي او د هغوی چې کومه ملګري دي خپلوان دي د هغو سره به چې دی نو هغه رشته چې دی نو پالې ښه ستا د پلار چې کوم ملګري وو نو د هغه ملګرو سره به چې دی نو تعلق ساتې ځکه چې ډېر کره ته مور و پلار مړه شي نو که هغه زامن یې د هغه ملګرو سره چې دی نو تعلق نه ساتي نو بیا خلک وایي بچي یې چې دی نو پلار یې مړ شو بچي یې نااهله دي نااهله بچي یې دي وایي اوس چې دی نو موږ نه یادوو نو د پلار د هغه ملګرو سره نه دی د هغو څه به چې دی نو راشه درس چې دی نو هغه به کې بل چې دی نو دعاګانې به ورته کې دغه شان چې دی نو صدقې ورپسې کې دا په مړینې چې دی نو د هغوی حق دی قبر له به چې دی نو ورځي وخت په وخت باندې نو د مور و پلار چې دی نو دا څه دي دا اوچتې هستۍ دي ښه ځکه الله تعالی یې د خپل حق نه پس اولنی حق چې دی نو د دې وبیانوي بله وعده د بني اسرائیل نه یو دا وعده اخیستلی شوی چې د الله بندګي به کوئ د غیر الله بندګي به نه کوئ بل دا حکم و هغوی ته چې د مور و پلار سره به ښېګړه کوئ دریم حکم چې دی نو هغه دا دی چې وذل قربه د خپلو خپلوانو سره به احسان کوئ دا چې څنګه د هغوی نه دا وعده اخیستلی شوی دا زموږ نم ده نن سبا ته رشتو ته وګوره که نه د رشتو چې دی نو څه صورتحال دی په هر کور کې چې دی نو بې اتفاقي ده په هر کور کې او رشتې چې دی نو خلکو ماتې کړلې او د بل زدګي خلک به یو لرې لرې زګونو د هغې سره به چې دی نو تعلق ښه لري د هغوی سره به تعلق وي او په کور کې به د ورور سره او د خور سره چې دی نو ورانه کړي داسې کور نشته چې په هغې کې د ورونو چې دی نو ورانه نه وي ښه نو دا د الله تعالی وعده ده او دا چې دی نو خلکو ماته کړله نو رشتې به څه کوو دا به پیوس کوو ښه نبی علیہ السلام فرمایي د بخاري حدیث دی لا يدخل الجنة قاطع وای جنت ته چې دی نو هغه سړی نشي داخلېدلی چې هغه رشته چې دی نو کټ کړي د الله تعالی حکم دی چې رشته پالی او مؤمن او مسلمان راپاسي او رشته چې دی نو هغه کټ کوي نو څنګه به الله جنت ته چې دی نو داخل کړي بل د بخاري حدیث دی من کان یؤمن بالله والیوم الاخر فلیصل رحمه وای څوک چې په الله او په ورځ د قیامت باندې ایمان راوړي نو دا دی چې دی نو صله رحمي چې دی نو هغه وپالي رشته دی چې دی نو هغه وپالي بل بخاري کې حدیث دی مسلم کې مشته او دا حدیث عبدالله ابن سلام نه دی راوي دی چې دا وایي دا اول یهودي و په یهودیانو کې ډېر کم خلکو ایمان راوړی دی پای کې عبدالله ابن سلام هم دی دا وایي زه چې کله مدینې ته لاړم نبی علیہ السلام چې اول مدینې ته چې دی نو راغی نو ما وویل چې زه ورشم چې دا سړی وینم چې دا سړی د شکل نه څنګه دی نو زه ورغلم وایي ما چې نبی علیہ السلام ولیدلو نو ما وویل چې دا مخ د دروغجن سړی نه دی دا مخ د دروغجن انسان نشي کېدلی او په اول ځل ما دا خبره واورېدله چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایله چې یا ایها الناس اے خلکو افشوا السلام سلام چې دی نو عام کيو بلې وفرمایل واطعموا الطعام خلکو له خوراک ورکيو درېمه خبره وکړه وصلوا الارحام
رشته چې دی نو هغه وپالئ. او څلورمه خبره وکړله وصلوا باللیل والناس نیام تدخل الجنة بسلام. د شپې مونځ کوئ او په داسې حالت کې مونځ کوئ چې خلک وده یو، یعنې د شپې راپاسئ مونځ کوئ نو تاسو به جنت ته داخل شئ په سلامتیا سره. نو دا صلې رحمي نه ده، دا د جنت د داخلېدو عمل دی چې څوک وایي زه جنت ته داخل شمه نو دا د صلې رحمي پالي. او نبی علیہ السلام نور هم آسانه کړله، وایي که ته غریب او څه وس دې نه کېږي چې د رشته دارانو له څه ورکې نو صرف وایي سلام پې اچوئ، تپوس یې کوئ. دا خو سړی کولی شي که نه، که اوس سړي وس نه کېږي چې زه به وله څه فروټ اخلمه او څه به وله وړمه نو آسان عمل دا ده چې ورځئ او سلام پې اچوئ. او د دې د وجې نه بل حدیث کې راځي نبی علیہ السلام فرمایي ابو هریره د حدیث راوي دی چې په جمعرات په ورځ باندې او د پیر په ورځ باندې الله تعالی ته اعمال پیش کیږي. نبی علیہ السلام به د پیر او د جمعرات په ورځ روژه نیوله او نبی علیہ السلام به دا فرمایله وایي زه غواړم چې زما عمل الله ته پیش شي روژهدار په صورت کې چې زه روژه یم او زما عمل الله ته پیش شي. وایي د هغه کسانو اعمال نه خیږي یا پورته نه قبلیږي چې چا صله رحمي پاللي، صله رحمي چا کټ کړي، د هغو اعمال پورته نه خیږي. ښه دا خلک هسې مونځ اودس کوي، منځونه اودسونو له زور ورکړی دی، ختمونو له تراویح دي او ختمونه دي او دا چې دی نو څوک پکې لا مدرسې هم چلی او چې د رشتو نه خبر شي نو رشتې چې دی نو کټ کړلي. نه الله تعالی لوی حکم چې دی نو تا کټ کړی دی. دا منځونه اودسونه به تا خلاص کړي، د الله تعالی حکم ومنه، ځکه خو عبادت ته اطاعت ویلی کېږي. خلک بس تش سرکونډۍ وهي، رکوع سجده و عبادت ادا شو او اطاعت پکې نشته. دا خو یو جز دی، کامل عبادت دا دی چې ته د الله تعالی خبره ومنې. اطاعت عبادت ته وایي. ښه عبادت څه ته وایي؟ اطاعتو، خبرې منودو ته وایو. ته اوس خبره نه منې او سرکونډۍ وهنو او دسونه کوونو، د دې څه مقصد شو؟ نو په دې باندې کار نه کېږي. ښه نو صله رحمي نه ده. د باران د بندېدو یو سبب دا دی چې سړی یو خو دا دی سړی زکات نه ورکوي، بل سبب د باران د بندېدو دا دی چې خلک صله رحمي کټ کوي، رشته چې دی نو خلک کټ کوي. د دې رشتې په کټ کولو باندې الله تعالی څه کوي؟ باران بندوي. او دا لږ لږ بارانونه چې کېږي نو دا داسې مه وایئ چې الله تعالی په ما باندې رحم وکړو. دا په دې ځمکه کې حشرات دي، ګورئ حشرات دي، دا میږي دي، دا حیوانات دي، دا الله تعالی ته فریاد وکړي، جړا وکړي، وایي الله تعالی باران وکړه، تباه شو، غرق شو. د دې انسانانو د وجې نه بارانونه چې دی نو بند شوي دي. ظهر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. په وچه او په لمده کې چې کومه فساد برپا دی دا انسانانو لاسونو چې دی نو دا فساد برپا کړی دی. نو د دې خبرو نه به ځان ساتو. ښه رشته به چې دی نو نه کټ کوو. او نور هم دومره اسانه شو دی چې دا ټلیفون راواله او 2 روپۍ خرابې کا او ورور دی دی، تره دی دی، ماما دی ده، خور دی ده، ترور دی ده، دیو ته 2 منټه چې دی نو ټلیفون خبرې وکړه. دا ګران کار دی یار. خلکو ټلیفونونه مو سره پرېښي دي، ښکاره ورته وایي وایي زما کوئ مه راځه وایو. د داسې سړي مونځ اودس قبلیږي یار. دا واسې چې دی نو ځان ستړی کوي. د الله د مخلوق سره چې دی نو ورانه کړله نو دا وعده بني اسرائیل هم ماته کړله او دی امت مسلمانان هم ماته کړله. ښه نو مونږ به د ځان د دینه ساتو. ترجمه د دې دپاره مونږ کوو چې په دې باندې عمل وکړو. ګورئ چې عمل دپاره نه یو نو بیا د دې ترجمې هیڅ مقصد نشته. ګورئ چې چا رشته کټ کړي، مور و پلار چا خفه کړي نو هغه چې نن لاړ شو او هغه چې دی نو راضي کو،
صحیح ده نو الله تعالی به چې دی نو زموږ نه راضي شي نو په دې ترجمه باندې په دې قرآن باندې به عمل راشي ښه جی والیتامه او یتیمانانو سره احسان وکړو یتیم چې دی نو هغه چاته وایي یتیم چې دی نو هغه په انسانانو کې یتیم هغې ته ویلی کېږي چې پلار یې مړي او ماشوم چې دی نو نابالغي د دې دا بې سهاره دی د دې د سهارې څوک نشته او په زناورو کې یتیم هغې ته ویلی کېږي چې مور یې مړه شي چې مور یې مړه شي او په انسانانو کې یتیم هغې ته ویلی کېږي چې پلار یې مړ شي او یورپ نه دی په انګریزیانو کې چې د انګریزیانو کې د چا نه تپوس وکړي چې ستا پلار څوک دی نو دومره سخت قار وله ورځي لکه تا چې ورته کنځلې کړې هلته د مور تذکره کېږي هلته د مور د بچي نسبت مور ته کېږي او د پلار تپوس دی ورته وکړو نو په دې باندې سخت قار او غوسه کېږي ولې په حیواناتو کې هم دا چل دی او په هغوی کې هم دا چل دی هغوی ځان ته سوشل انیمل وایي معاشرتي زناورو معاشرتي زناور دقې ته وایي ښه او موږ خو زناور ځان ته نه وایو موږ خو انسانان یو په اسلام کې دا ده چې سړی مړ شو نو بچی پاتې شو نو د دې نسبت مور ته نه کېږي د دې نسبت چې دی نو پلار ته کېږي ښه بچی و په پلار پسې ځي په مور پسې به نه ځي نو یتیم پر سر باندې لاس راکاږه نبی علیہ السلام وایي په دې باندې چې دی نو د انسان زړه چې دی نو په هغې کې نرمي پیدا کېږي د زړه سختي چې دی نو په دې باندې ختمېږي د هغې تربیت کوه په هغې باندې سبق وایه په هغې باندې مدرسه وایه سکول پې وایه چې د هغې نه یو ښه مسلمان چې دی نو هغه جوړ شي د هغې د مال حفاظت کوه ډېر خلک به د یتیمانانو په مال باندې قبضه اچوي نو ته د یتیم د مال حفاظت کوه نبی علیہ السلام فرمایي چا چې د یتیم پرورش او پالنه وکړه په آخرت کې د قیامت په ورځ به ماته داسې نږدې لکه دا دوه ګوتې یو بل ته څنګه نږدې دي دغه شان به دا انسان ماته نږدې والمساکین او د مسکینانو سره مساکین چاته ویلی کېږي مساکین هغه دي چې هغه سوال نه کوي او په سپینه جامه کې غریب یو خلک هغې ته په سوال ورته ځان بدې ښکاري او محتاج یو او غریب خوددار یو او په سپینه جامه کې چې دی نو هغه ګرځي را ګرځي او غوره هغه دی چې ستا په محله کې ښه ستا په محله کې یو غریب انسان دی نو د هغې سره چې دی نو ښه کوه هغې له خرچه ورکوه خوراک وله ورکوه چې دا غربت د معاشرې نه ختم شي اسلام غربت ختموي نو دا په دې مال کې د دې مساکینو چې دی نو حصه ده ښه وقولو للناس حسنا او خلکو ته وایې ښایسته خبرې وایې خلکو ته ښایسته خبرې عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنه فرمایي چې دلته مطلب دا دی چې خلکو ته وایې لا اله الا الله لا اله الا الله ښایسته خبره ده د توحید خبره چې دی نو هغه خوره کوي د توحید خبره خلکو ته کوي بل عبدالله ابن عباس فرمایي چې د قول للناس حسنا مطلب امر بالمعروف و نهی عن المنکر دی خلکو ته د نیکۍ حکم کوي او د بدو کارونو نه چې دی نو خلک منې کوي او خلک به وره په دې باندې قاریږي مو ته چا د نیکۍ حکم وکې څوک ته د بدۍ نه چې دی نو منع کې خدا چې دی نو ښایسته خبره د اسلام دا ده ښه اگر چې هغه انسان په دې باندې غوسه شي او قار شي او نور په دې کې ښه اخلاق هم چې دی نو مراد دي ښه ښایسته اخلاق زموږ په دې معاشره کې نه د ځینو انسانانو سره سړی خبرې نشي کولی سړی په خپله خبره باندې بیا خفه یو دومره سخته لهجه د هغه انسان لهجه به څه کوو لهجه به چې دی نرمو ګوره الله تعالی نه موسی علیه السلام ته ویو وایي فرعون ته ځې او فرعون ته نرمه خبره کوه قولوا قولا لینا نرمه خبره کوه ګوره فرعون نه دی کافر دی د فرعون نو بل چې دی نو څوک خراب سړی چې دی نو هغه به راشي خو موسی علیه السلام ته وایي فرعون له ځې خو نرمه خبره کوه نو مطلب دا شو چې که کافره مې د هغې سره ښه لهجه چې دی نو چلوه
اوس یو سړی دی نو هغه چې دین ورانه یو نو د هغې سره هم چې د نرمه خبره کوو نه د هغې سره به بیا داسې خبره نه کوې لکه اوس بریلیان دي ورسونو لځي بدعات کوي او ته د هغې سره خبره کوې نو داسې خبره به د هغوی سره نه کوې چې هغه د دې نه ستا د خبرې نه دا مطلب واخلي چې زما په دې نظریه باندې دا سړی راضي دی داسې و بیا نه کوې په دلیل سره به خبره کوې په کلاو تندي باندې به خبره کوې او نرمه خبره به کوې ښه دا د قرآن حکم دی بني اسرائیلو ته مو او مونږ ته دی بل حکم واقیموا الصلات پابندي کوئ د مانځه قایموئ مانځه مونځ لره ګوره قرآن داسې ونه ویله چې ادا الصلات ادا کوئ مونځو که په کور کې دې وکړو که په سیند غاړه کې دې وکړو که ودې کو که ودې نه کو خو دلته قرآن څه وایي واقیموا الصلات مونځ قایموئ مونځ ودروئ په جمع سره په جماعت سره او په پابندۍ سره په کامله طریقه سره دې ته چې دنو واقیموا الصلات وایي ښه داسې نه ده چې که ستا سره اهمیت و که نه و که ودې کو که ودې نه کو که په کم ځای کې دې وکړو او زموږ ډېر خلک چې دنو په کورونو کې د ښځې د ځان نه جوړې کړلي په کورونو کې منځونه کوي نو دا څه مونځ شو د کور مونځ خو د زنانه دپاره دی د سړي دپاره مونځ دا دی چې دا به د الله تعالی دې کور ته حاضرېږي دا مونځ دا جماعت نه دی دا به د قیامت په ورځ باندې ګواهي کوي چې دا پلانکی سړی په دې محله کې اوسېدلو او د الله په دې محله کې او د الله په دې کور کې چې د مونځ نه کولو دا به ستا خلاف ګواهي کوي جماعت ته و مانځه راځي اسلام موږ ته د اجتماعیت درس راکوي دا مونځ نه دی دا اجتماعیت دی په دې کې ډېر خلک چې دی نو د محلې راجمع شي ودرېږي د یو بل د حالاتو نه چې دی نو سړی خبر شي څوک بیمار دی څوک نشته چېرته تللی دی تپوس یې خلک وکړي د یو بل د حالاتو نه چې دی نو خبر شي نو په جماعت کې به مونځ کوي ښه او بل په جماعت سره چې مونځ وشي نو هغه یو په ویش باندې دی یو په ویش دی او چې ځان نه مونځ وشي نو هغه به یو په یو باندې وي نو یا به قبلیږي یا به نه قبلیږي خو د هغه 27 درجو د اجر نه چې دی نو ته څه شوې ته محرومه شوې وآتوا الزکات ورکوئ زکات دا حکم هغوی ته مو مونږ ته دی زکات واقیموا الصلات دا بدنی عبادت ته او وآتوا الزکات مالی عبادت ته دا پکال کې یو ځل چې دی نو دا عبادت راځي دا په یو څو شیانو کې دی په سونو کې دی چې سونا ونیمې تولو ته ورسي او دغه شانتې کې په چاندیو کې دی چې چاندي د پیسو برابر دي چې چاندي 52.5 تولی او داغه نن سبا ریټ دی 68,000 روپیو 68,000 روپۍ د چا سره یو کال پې تیر شي نو دې ته د الله حکم متوجه دی چې دا به زکات ورکوي چې ستا سره 68,000 روپۍ نن رالی نو ځان سبا دا تاریخ ولیکې چې یو کال تیر شو دا تاریخ راغی نو بیا به زکات ورکې دا پکې نشته چې رجب ته رسوم او رمضان ته رسوم دا ته چا ویلی په رجب کې به ثواب زیاتی او یا به په رمضان کې ثواب زیاتی دا پکې چار داخل کو د ځان نه جوړې کړلی چې نن ستا کال پوره شو نو زکات به ورکې او دغه شانته کې په سارو کې دي ګډې بيزي دي په غواګانو کې دي په اوخانو کې دي مال تجارت کې دي تجارتو چې هغه خپل کال حساب بلګي او دا غي نه چې سراله نو هغه زکات په ورکې او په پټو کې فصلونو کې چې دنه اوشر ده چې کله فصل پوښ شي ثم تولیتم بیا تاسو واوړې دی د دې وعده نه الا قليلا منکم مگر لک تاسو نه ان لک کسانو چې دنه د دې وعده پابندي وکړه او زیات کسان نو په بنی اسرائیلو کې هغه د دې وعده نه چې دنه استوا وختله وانتم مورزون او همیشه تاسو اعراض کوونکی یو ان تاسو عادت دا جوړ کړی دی چې تاسو به د الله تعالی د احکامو نه څه کوئ اعراض چې دی نو هغه به کوئ یا ثم تولیتم تاسو واوښتئ جسمانی په جسم سره هم چې دی نو دا حقوق ونه منودله او وانتم مورزون تاسو واوړېدئ د زړه نه په زړه کې هم چې دی نو د دې
احکامو چې دنو پابندي چې دنو ونه کړل بس دا یو آیات پوره دی نو خجی و اذا اخذنا یاد کوي کله چې اغستی و مونږه میثاق بنی اسرائیل مضبوط لوز او وعده د بنی اسرائیلونه لا تعبدون الا الله چې بندگی بنه کوي مگر د یو الله وبالوالدین احسانا او د مور پلار سره به احسان او خېګړه کوي وذل قربا او د خپل خپلوانو سره به احسان کوي والیتام او د یتیمانانو سره والمساکین او د مسکینانو سره وقولوا للناس حسنا وای خلق ته خیستی خبري واقیموا الصلاة او پابندی کوي د مانزه یعنی د منځ پابندی کوي منځ په کامله طریقه سره ادا کوي واتوا الزکات ور کوي زکات ثم تولیتم بیا تاسو واوړې د دې وعدې نه الا قلیلا منکم مگر لږ تاسو نه وانتم مورزون او تاسو همیشه اعراض کوونکي